یو ملګری د زنانه سره په موبایل باندې خبرې کوي خو صرف کویدنې شوي وي، نو آیا دا به جایز وي او که نه؟ محترمو، مونږ او تاسو اکثر زموږ معاشره کې دا مسله عامه ده چې یو ملګری کویدن وکړي بیا زنانه موبایل ولیږي، په موبایل باندې خبرې کوي. نو آیا دا خبره دې سړي دپاره کول څنګه ده؟ ځکه ښځه شوه که نه شوه، یو کویدن دا یو نکاح ده. کویدن مونږ دې ته وایو چې دا فلانکۍ لور سړی وایي که چې زما دا لور ده یا زنانه وایي دا لور ما تاسو له درکړه، هغې وایي مونږ ته چې کوم دی قبوله شو. نو ګوره د مونږ څه وایو؟ کویدن وایو، دې ته خو مونږ نکاح نه وایو. نکاح مونږ هغې ته وایو چې علم پکې کښېني، نکاح وتړي، ګواهان وي، ایجاب قبول وي، دې ته مونږ نکاح وایو. نو که چېرته علم یې راوستی وي، ایجاب قبول او ګواهان وي، نو بیا خو نکاح شوې ده، د دې سړي خپله ښځه ده. خبرې ورسره هم کولی شي، میلاوېدې ورسره هم شي، بلکې دغه سړی ورسره بیا کوروالی هم کولی شي، ولې چې خپله ښځه یې ده. چې خپله ښځه شوه نو بیا ورسره هر یو ملاقات، نظر کول، خبرې کول جایز ځکه چې ښځه شوه. خو زموږ معاشره کې دا ده چې نکاح وتړي بیا خلک ښځې نه ځي. ګوره چې نکاح دې وتړله که نه، نو دا ښځه ته خپل کور ته هم راوستی شي، ولې چې نکاح یې تړلی ده. او که نکاح نه وي شي نو خبرې کول، ګپ شپ لګول، هغې له موبایل ولېږل او زلوړې کولې، دا ټول حرام دي. په حرامو کې چې کوم دی مبتلا دي. اگر که ستاسو کویدن شوي وي، کویدن نکاح نه ویلی کېږي. ښه، کویدن د څوک نکاح نه وایي، نکاح ته نکاح ویلی کېږي، کویدن د څوک نکاح نه وایي. نو چا چې کویدن یې کړي وي هغه به زنانو سره چې کوم دی خبرې نه کوي. صحیح ده جي، چې نکاح وکړي بیا به زنانو سره چې کوم دی څه کوي؟ خبرې کوي. دا یو اهمه مسله وه، د دې موقع مناسبه او د دې معاشرې مناسب. الله رب العزت دې موږ تاسو په دین هر یو مسله باندې چې کوم دی پوه کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.